तैयार है, यलगार है, यलगार है, बातिल के लिए यलगार है, तैयार है, तैयार है, दुश्मन के लिए तैयार है। د ټول ملک په شان په ضلع مردان کې هم ځای په ځای د پاکستان پوځیانو ته د روایتي دښمن بهارت لا په مارکا حق کې په لوی کچ ماتې ورکولو او د پاکستان هوابازانو او پوځیانو ته په دې تاریخي کامیابی بیا موندو باندې یوم تشکر دستورین منځلي کیږي. په دې سلسله کې د ضلعي انتظامی د سوري لاندې په ټولو تحصیلونو په شمول مردان پښتونخوا هاوس کې لوی دستورات سرته رسیدلې چې مشر ملمه ډیپټي کمشنر مردان ډاکټر عظمت الله وزیر وو. د سحر مونځ نه پس د پاک پوز او نورو شهیدانو لپاره په جماعتونو کې قرآن خوانی او خصوصي دعاګانې وغوښتې شوې. پښتونخوا هاوس کې مشر ملما قامي بیرغ په هوا کې پورته کړ او د مردان پولیس چامتو دستې جنډې ته سلامي وړاندې کړه. په دې موقع قامي ترانه هم ویلې شوه. دستوره کې د سرکاري محکمو افسرانو د سکول ماشومانو استادانو په ګڼ شمېر ګډون کړو. دې دستوري ته ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې 10 مې د پاکستان د تاریخ یو نوی باب دی ځکه چې په دې ورځ د پاکستان پوځیانو او هوابازانو د خپل سر نتیره قرباني ورکړي او خپل روایتي ملک دښمنه بهارت لې ګڼ شمېر پوځي هوایي ډګري او چونې بربادي کړي چې لوجې بېدریغه زیان ورته رسولې. ځکه خو نن د پاکستان هوابازانو او پوځیانو ته په دې مارکا حق کې د بهادرۍ او مړانې ښودلو په وجه ټول کام ستاینه او خراج تحسین وړاندې کوي. مشر ملما دا هم وی چې ملک دښمنه بهارت دې خپل ناپاک عزایم په هوش کې وساتي او چرې دې هم پاکستان طرف ته په کاغذ سترګه نه ګوري او نه دې په پاکستان باندې د حملې کولو کوشش کوي ځکه چې د پاکستان کام او ملي فوج د خپل خوږ وطن په حفاظت ډیر ښه پوهیږي. دا ځل به په شریکه داسې حل وکړي چې د ځمکې په مخ به هیڅ نښانه پاتې نشي. شاه حسین اوتی، پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان.